हसिया अम्मा बाद परेशानियां मेरी उनसे न कहना, परेशानियां मेरी उनसे न कहना कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे, कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे। दरूद शरीफ होए। सदर मोहतरम और जमा मोहतरम और मशरान और कशरान मानमफ के तासुजमों नदो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो और काबिल कदर उलमाओ द वक्त तकाजा मुनासिब तफसील सरा बयान नवावरे दा नौजवान तबका दा जल्मी ज़कराल तज़े के नास निम्न दालकान तेरीगी यो बल तमा खई चे दादे 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 कोल औरत दा जंजाल लगे दली लड़के ख्याल को चे दालकान सुचक के खो ब्याड़ला पदे तसली वर्गम चिज़न दा सदर रोड जिना मां नमे पजाड़ो जान पर 150 रुपए सर जोड़ करे दे नमे ईराने चादरी पसारदा ओ बेदबी दे माफी और ब्याह दे माफी नमे दरबड़ कोनाठी लगोली दी नबिया दालकान वली माता गुरी ओ खल्क तमा खई चे दादे सिर्फ वजह दादा चे दा मुलादे द कुरान वेले दे बदी कुसो की गर्दी चिमटा वर करई द उस पनी तकलानी बाबा कलंदर रागले खदे चे वर्त द सिउगुरी द दरवाजे पे सूरी की स्तरगे श्री वही खोरी सुचा सेंते स्तरगे श्री सुचा सेंते और श्री आगा स्तरगे दा कंबख पे 400 किलो श्री नदी वही सुचा सेंते चीज़ी और सवरने लाओ कलंदर दरना बेनवा देखो तदे खुदाए खैर की कलंदर दरना मजा मजा बाबा अला मजा कलंदर बेना वाला खुदाए तौबा घाट संडा बई जाती उम्र घाट बई चिमटा बावर सरे सहबा खुदाए तौबा है बदबख्त कौम है बदबख्त कौम दास खल्क वला खैरात वर कोलम नारवा दी से देता आमादा के चिप तैयार दर मिलाएगी मजदूरी मत कवा कार मक्का ए बदबख्त तासो गोरे पर शब्द दरमियाश के खज़े पालू ना आचे करे ख्याल करे आची से पुख्तनों के तवलो आए कना पालू ना आचे तम चे वर्षे पते खान प्यारा स्टापा लम रहा हुआ था तो ते खा सब के रहा हुआ था गिरे मदी नोरम लगा होगी दाशी अंत बेसरो को दा खबरें खुनन में दा खबरें जरूरी गणे ले देखो गोरे तासो के देती मारम याश्वा पकार के शहादत से खबरें करे दा दसो मा दा हुए रागले रे तबी निवले रे द कोने नुस्तन दर तफला सुंबाई के वाला दे देने दे तबा वताना कसम तो खुदा दे چې په دې په خبر کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی جی خزه مې پدرې کانی طلاق کړې
څنګه چلو مال راغی مال په درې ویلو ما یو دوه درې دی ویلې دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر بکار نه کېږي چې بل ته نکاح کې او وی چې دا خو ډېره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څه نه زه څه وی څه ګنجایش به ونه شي ما بلکل نه کېږي وی چلته یو ګوټ کې یو ګوټ کې څه پیدا کا ما وی چې بلکل نشته لاړو صاحبه لوی سړي ته ورغی او چې تلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنۍ پخوي پیژنئ وړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې خوځي دا مې راوړي دي ښه ډېره ښه چای اوس سبا بیا په درېیمه ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غوسه کې وویلې چې یو دوه درې دا ټکي هم یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې ووایي چې یو دوه درې نو په ایمان یې ووایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پرېږدي که په غوسه کې وی چې داسې د یو دوه درې مې پوه نه وم او بلکل غوسه کې وم او مضمون مې کار نه کړو نو ورته وایي چې کل تو وتامینه کل وتامینه سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه یې وړې کتلمې او یو یې مړې د لاورینه خوشبویدارې او مزېدارې دیکھو وګورئ د ښار خلک یې منوانے جڑے نا حلوا خور لاہوری دی حلوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا کا تدس کے لاہوری دی دکان دے سویلے کھلاتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زموږ بدلا دي تاسو سهار د حلوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړي دا پوړی او کتلمې ته خورې او که زه ما خو که په دې 15 کاله کې هم خوړلي زهر به مې خوړلي بیا یې صاحبه یوړې ورته وایي چې دې ته اوس ګوره گل نو گول مگول رکھتین کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کہتی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جاتی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ تے ہفتے وچ کدی کدی کیا آیا کر اغختی پر وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ کر آیا ان ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئے کہ بجلی گھر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتنے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماں تو ہو رہی چاچ ملک کو خورو خدای دیو کی چوادہ مغی ہو ملک تاو ماو خور زما استا خود دیڑا تباش و گٹوی او دی امبر سرو میں خلایا چو دا وانڈے او مال جو بنے دا پاکستان سمت خوری کنے دا تنگو پینسو فیشنی کنے دا ارتو پینسو فیشنی میاش کے والا لفظ جوڑے بدلاوا اور بدلاوا اور دا دون دونائی بڑین بے اور ہرین بے وہ سگو رہی دا تنگو پینسو فیشن نوگت کمیس پا والا کیا اور تنگی پینسی با اور دا بیا چادر آئے ہو گو دا چی پلار روانی دا دا گتیم دا سینی ولی دا سی بدر تو گوری بده الیکشن کی یوا دا سیوا زما ډرایور ما سره نو ما ته چې مولانا صاحب دغه خو ما ته ویم خو کته خدای راستي قدم تعالی ووټ در ته دې سترګو ته خو یې وګور شرمېدل یا قومه شرمېدل په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه وایي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو د واده په کار د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي
ने अवदस कीगी और ने गुस्ल उज़ी नाखुन पालिश यो मुस्तकिल पलिस्तर दे अवदस की जिन्नु उच पाती शी अवदस न कीगी गुस्ल की जिन्नु कान उच पाती शी गुस्ल उज़ी रहमत बदरबाद सुनना और एक जटोले खसे पबले गुस्ल की गर्मी अलका नुकुना सरकोलो किस चल ले यानी तो शीशा का है मादा खाल को देखे नुकुना दुमरा दुमरा उगी दकड़ी दमरा दमरा उगी नुकुना दखल सड़ी तोब्स दकई मरी ममतबा जंदी ममतबा वदुना ममतबा मरी ममतबा जिंदगी मोटोला तबा वदुना खलक रावाई काडू न दियो सेबा वो बल डोंगी दियो क्रांग क्रुंग चवे अले कवले ए देखो कुरान के फलानी वादल अथनी जिसम बलाए पे क्या छोड़े हो चल्ला जरा खलक रागनी अल्लाह जरा खैरे इधर तक नो सर दे जरगान जडूशा कार दे सने जदा खलक रागवाड़े को जा गरीब बांधे दा पैसे तकसीम का काना कार दे सवे चाफार गरीब लवर वादद खैरात से गरीब रागे जीव गया म दादा बता तिमला क्यों नहीं सुन मंडा 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 से बाहर दरवाजे दाता तो खाना के शर्म है दलो दाता तो वदू नदी दाता तो खैरात नदी राफाते उलमा देवबंद जी रसूलुल्लाह ने मनी औलिया मनम औलियाओं के चरखाने न मानो औलिया मनम औलियाओं के बंखाने न मानो औलिया मनम औलियाओं दुपड़ो बाजे न मनम कप दुपड़ो प बाजो मरी बखले कीगी न बिया द कुरान से जरूरत है उची चा के मरे उसी मोर अपना खबर तो दुपड़ो बाजे बोझई औरते का गवाई कर देखो भाई औलिया तासु मनई कजे मनम ذکر ولی قبر تا ورشم قرآن ورتویم او تا دوپڑا او باجے او ڈالے اغسطی او جنڈی دے اغسطی او غرد جی بنگ او پکی گلون ورہ چولی او سنیاسی پکی روان کرے سچل لے بابا ڈالے روان ہے وہ شرمے دن وقت زمان کا پتا پدے ڈولتا ناصر خان کے جٹھاؤ بیرن کچرے کے اشرف روڈ فقیر خان بگیٹ کے ناصر خان دکان خزیدون یری نو یو سڑے اپن شئی یو سڑے خزت ڈیرا یری دا او یو سڑے خزت اڈو یری دا نا وی چاله کړه تاسو چل کړه دې تا نه خزه ډیره یریږي او ما نه ډیریږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ترالم ړومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چړ راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وای چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې بیړه تباش دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یارېدلې ده نن هم یارېږي د لالیتوب څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والانو مې تپوس وکړو بیا دا ښځې م سمې ووالې که وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له م ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدوي دا باڼسونه خدای م خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوئ هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې م سمې ووایه لاسې ځمکې له م ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو لیدو نو
یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به هم د چا تلفظ یې سره دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت داري سړي ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې ځکې کولی که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم په خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره ووهله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل نو دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں زما مرګري وی الیکشن را روان دي خدمت زه خواړو الیکشن ته ودرېږم امنه او که ودرېږم د پلیتې په ووټ زه ممبر کېږم نه زما دغه پلار دی په قبر کې بیړه تباه شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم دا ممبران چې دا نن ته بڼکې ووتې او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ ممبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه بار نه رسي هغه ښځې سړي پیشو دننه کړه هغې میاو 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 د چاړه راواخیسته رب چې پیشو یې وواله ښځې ورته یې ویلې پدر خانگل اینطور نکن او مردن گربه شبیه اول است اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د ړومبی شپې کار دی د باګړو دلت ما په ړومبی شپه پېژندلې تما په ړومبی شپه نو مونږ په ړومبی شپه پېژندلي وي ځکه رانه سړک ته راووتې ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چل واله نه جیتا وکیل جیتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور نه جیتا داسې ده ښه ښه لکه لاډ میکال اجازت کړی په زمانه کې پرېږدي د کوم ملک چې داسې دوس قانون وي ښځې سره سړی ونیسه ښځې سره سړی ونیسه او دې میدان ته راوباسم کنینګم پارک د چې راځئ تماشا وکړئ ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خېجوم پرتوک ته وباسم
او خلکو ته هم چې وګورئ دې ډاکخانې ته او بیا جلات ته ویم چې ویوا په دا دوبر باندې او اتیا دورې په دا ډاکخانه لګاو کوم که تاسو زمانه شراب وڅکل زما په مخ توکئ مجال دی ښځو ته اعلان کو چې که راووتئ نو پوزه درنه پرې کوم او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوست پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه که دوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجړاګانو راج دی هغه یو 4-5 اجړاګانو خپلو کې دا ټول خلک غلي کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلا وکړو په لاره کې ناستي 4 په جوارو کې پټ ناستي او یو اجړا چې دی اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پې راغلی دی نو دا اجړا ورته وایي چې کولال ماما هغه ویل ویل مونږ غلیو لاړ شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا چې وایي دا خو اجړا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره شته که نه هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل کړو اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل کوي دا خو چې په لاره روان دي او داسې لږ غوندې کوږ کیڼې وګورئ که نه او تړاپ چې د دې غوږ دا پیس کوي چې دا ځې څنګه په لاره سم چې دا غوږ یې 3 ورځې سوځي دی د ما نه بیا کوږ کیڼ لاړ شي که ټیټ نظام پکار دی کولالو کته چې دا خو اجړا دی غلې لاره شو کې ویلې ویلو درګه چې لخت ور سره و چې یو 100 لخت وای کولال منډي کې او نور اجړاګانو ته आवाज وکړي خورې را پاسې وی پیجندو نو مونږ پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې څه کوي سترګه نه سوځي شرابي که شراب کی سترګه نه سوځي غل کا غلا کې سترګې نه سوځي زناکار کا زنا کې سترګې نه سوځي جوارګر کا جواری کې سترګې نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګې نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رخصت کی دا کم طرف ته رخصت شي دا اختر په شپه باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچي بازار کې ښځې هلکانو راونیوې نه مال ښځې که هلکانو راونیوې ښځې راوتې همدغې لري چې هلکان یې راونیسي که بل ته له راوځي هسې تاسو خیال وکړئ که نه دا سپېږمې چې پټې کړي او کله داسې کوي او کله داسې دا راوځي شله همدغې له راوځي چې دلته خرايمه که خر را باندې پیښ شي د هغه کنجرې او پلیتې دي سم ښځه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر په شپه باندې ګرځي یا په دوکانونو ګرځي شریفې ښځې داسې وي لکه زمونږ د ملک کې دي او چې غږ وکړي پولیس ته به ووایي چې هله چې د ارامیانو شریفې ښځې یې وچېړلې دا شریفې ښځې وي شریفې ښځې دې ته وایي نو بیا ټولو ورمنډې کړې چې هله په کوچي بازار کې هلکانو ښځې راونیوي اوس خو یې نورې سترګې شوي اوس خو وایي د ښځو باچهي ده روره ټټونه کوي ماما دا بوډاګان فن بهلادی چې در باندې سوري شي اوس خو نورې وشرمېدې ورځ بېرته به نورې شرمېږي تاسو خیال راکړئ قرآن سره به څه کوئ
تاسو د ښځې د باچایۍ ولي خلاف یې؟ موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو. موږ خو وایو قرآن سره به څه چل کوئ. آخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي دې ملک نه، جنازه یې وباسئ، ختم یې کوي چې قصه یې خلاصه شي. قرآن سره به څه چل کوئ؟ قرآن څه ویلي دي؟ هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې. وقرنا فی بیوتکن، قطعی آرڈر دے، کرنا فی بیوتکن. خزہ په کور کې کینی بار بنوز د سره بچکه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، دې سره بچکه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، قرآن سره بچکه. خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب دے پسری. جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله تر خپو پورې یو ویښته د کپړې ټوټه هم کې بار نه ښکاري. دې سره به څه کوئ؟ قرآن همدغې له ساتلی چې څوک مردار شي او ملیان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي او 2 روپۍ ورکړي، دغې نه مې ساتلی چې دا مردار کوني به بخي. یعنی یو ځل طلاق قرآن ته په ژوند نږدې نه راځي. قرآن ورته د ناول عمره معزز کتاب هم نه ښکاري او هغه پلیت مردار شو، مال و دولت ورسره ډېر دی او ملیان او طالبان یې راوستل، هله ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یې وبخښي. دا بخلی کېږي؟ خیر قرآن سره به څه چل کوی؟ خو دا ملک خو به خدای نور شرموي، دا به نور رسوا کېږي. پلارانو ته مو ګوره او لوڼو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره، د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته. د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني، ډولۍ به نه درکوي او ته په تڼاکو سټکورې شي. تا خدای مرداره که چې دغه زوی د در پسې بیا کوتک راغستی، زه تنګ یم دې ښځو نه. زه هره ورځ راکره یو ناستی، د ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله. زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېږې، ته پې ګډېږې. تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی. پلار یې ګیره شو کوي، زوی مې رانه ښځې بوتلو. ډېر شکر، ډېر شکر. تا څه کول د زوی په واده؟ ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي؟ ته غویمه نه وي؟ نن سبا خو اسان چل دی. دا لا څه کې کوه؟ ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه شي. اوس نه قوالي او ډمې ته هم ضرورت نشته. وي سی آر په 300 روپۍ شپه میلاوي. وي سی آر دلته یې ډیپوان دي سه، ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکه، کور ته یې راوړه او 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوه او دا د دنیا لپنګان راوغواړه. په 300 دې راوړی دی او 900 پې جوړې که، 1500 ستا شوې او 600 300 مالک له ورکړه. تاسو خیال راکړه دلته د ګردي غوث نسی دی نو هغه د دواړو لاسونو کې مړه ځان نیولي.
دنګي را دنګي خزر راشي وې دلته د ګردي غوث مسیح دی ماشوم مې دمول لراوستي چا چرته دی مال ترور د ګردي غوث مسیح خو دلته نشته د آدم علی السلام نو شته د پیغمبر نو شته قدمه په ماشوم و یا چرته دی مال زېما کا په دې ملک پرنګ رنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب شو ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو ز خپل زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوخي دي د ژوندونه می مړی خوخ ژوندۍ ورکوا په چې ورنږدې شي ډیران د سبوی بتی درش خبره د دې شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تور شم پکې استاد غلې کې تاسو خیال راغی چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې صاحب د الکان دی او مشتندیان دی او دا کټي کټي پناس دی او ورکړي او سنگار کړي او خزي دي سم دلته راشه دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مخ کې روان دی شیخ نه ورپسې ده شیخ کوزړای په سر کړی ده شیخ نه پسې دکانداران आवाजونه کوي دا دغه پوس پرې کړو سره بوس څکه کتلی خو به می کړ کنه دي کړ زه درو خو نه اندازه کوي دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري دی خو وګورئ دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوس هم کړی قرآن قانون څه دی چا دیرې لا یا د چا بزرګ قبر ته ورشي نو ته به څه کې دا تپوس هم قانون نه کړی خو نه وای خورې ولې دا ګوډه ګوډه کې وای شاله شو دا زړې زړې وای نوې زیارت ته سمانه بل نه اتوار بس خپلته د تلدی او ټول باد بدرل خوزه سوکم بیا دغه منجورانو دشمنی به څوک کوي دې ته سوچ وکړئ د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه وي سي آرونه او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي تاسو ته دا ښځې نه وایي چې ته شیخې ښځې د زوی واده دی دا خیال به کوه بوډای درته څه وایي ځه جومات کې شیخي کوه وایي درته که نه ځه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم نو زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډولکي ته دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وایي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړي چې تاله به جاروګانې وهي نو زه یې لرې واده وکړو او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شکوني نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري دا خو یې درنه ویښته شکوني چې خپو کې دې پړي واچوي او په سپو پورې دې وتړي ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی وزړې مردارې تا چې ډولکي ته بنګړې اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دیا رنج بتانے تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې خلک یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې
هغه ورته دا به پوزي دی راته خدای اوس خکې خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګو نو که خیال مو کې د ربړ پوزې هم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي هر شی دی دغه کې تاسو کې د صدر کې دا ګوره بازار چې دی د دکانونو کې لګو ګرځي د ربړونو پښتنه کوي چې دا ربړ څه د تاسو په شرمونو او شرمېږئ بې حیا او بې غیرتو ورشئ دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ لږه بنین مې اغستو یو دکان کې صوفي غوندې ومای چې دا ښه سړی یو شي ته مې لاس وویل مالک یاله من اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم خوشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازې وکړې چې زړې زړې به تاسو طلاقۍ اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وایي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چې پاتې څه دي بیړه یې غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب ته لاړ شئ او جواری وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلئ او راشئ وایي چې دفع کرت زیارت دیں گے انڈیا کی طرح توتا دبایا تاسو سے دین ایمان دے تاسو ہے چل گا داسی ملا پسی منز آؤ جی یو سڑی ماتوے جو مولانا صاحب تو کشمیر تتلے مالنا کشمیر تتلے تو مالنیم تلے وی تا سنگا ملائی چی کشمیر تنے تلے مال خونیم تلے مال تتلے وی نظم نیم تلے نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه اورز د گنج خطر علی زما کور ته وای چې خدای نارنن تباہ کړي مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینا نو خدا تباہ کړي سانے سنے کہ بجلیگر ملا دیران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹی مانے میری رن دے کو بڑی رن نے کینچی کر کے ان کے کرتی اس تو بعد کینچی کر کے کرتی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار اے میری نوے بھی دیکھ کوٹو تدا سی گوری چپا کے ٹیلی ویژن شتا کا نشتا ٹیلی ویژن ننداغا چاپ کورنو کے دے جی پہ محراب کے امامہ تے کری پخلوتنو کے خلق لا سنا سپوی انشاءاللہ دام خدای سر وعدہ دا چیز جواندیم زما کور تب پدروغم ٹیلی ویژن نراننو ٹیلی ویژن دیکھاو گرائی مستقل سینما دا بایسکوپ تے دیکھاو گئی بیا جمعے پورس پر ٹیلی ویژن کی دا پالوانا میں یو کیسا کی دیکھا لیم نا چا کرا چی ٹی وی دے لاسو چک کئی لاسو چک کئی چا کرا چی نشتا لاسو چک کئی ما ته وګوره یو خبره ډېره تراغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتي نو ښځې هم ورته ناستي جینکۍ هم ورته ناست یو خو د عمران خان دغه یې که نه ده هغه نه د چا جینکۍ راځي دستخط اخیستوله
جنۍ والا د چا راغلې وه دستخط اخیستوله دا جنکۍ ورته د چا ناستي په سټیډیم کې د دې د سټ په ویښتو د درېیمې تبې ورکېږي چا چې ملیریا او د چا ښځه سټیډیم کې کرکټ ته ناست دی د هغه سټ نه یو ویښته هله ټول مرض به پیځي د هغه د ټاک دلګان ما دا پهلوانانو ته ښځې ناست دي نو چې دی پهلوان ته هغه سنډا ته م وګوري او د خپل میړه ته وګوري دی مږې ته نو دا ښځې وایي چې و مور او پلاره کور دی وران دا څه مږې له دې ورکړی یم سړی خو دغه دی وایه دغسې شرمېدلي قوم سره به څه کوې یا به ښځې مانه لاړې شي کتاب کتوله هغه جي دا ته وګوره ماشوم دی سوری پې شوی نو هغه جي کتاب اوهو غیب علم تېرېده په دې سوری شوی اوس پیمانه د غیب علم سوری کم دی وته په تڼاکو سټکوري شي دا ښځې پوه کوي وبې خموزه چې په بوته روان یې شیخ مخکې دی شیخنۍ ورپسې ده کوزړی په سر ده د کوزې په سخنک کې واښه ورکړي دي شیخ صاحب چېرته دا کور والا خلقو کې باد لکه پبو میا صاحب زیارت هم لیدلی تللی یی ولا د مین روډ نه چې زیارته پورې ځې بازار هم لیدلی هلکان پې ناست دي هلته موټر خراب ما وې راشه دا زیارت وکړه چې پې ورخوړلم که نه هلکان پې ناست دي او جینکۍ اوس تېرېږي زیارت ته ځي واخله خورې واخله خورې واخله راشه که نه واخله راشه که نه چې دا دلې دا کوم بازار دی کچی بازار مینا بازار کما کپڑا راوالم درته خورې وای ماوالا کپڑا ماوالا پوس پرې کړو ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی دې دپاره دې خوا وګورئ مولانا فضل الرحمان صاحب ته وایم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې به همدغه خره دي کاتې بیا بدلی شي په بل روپ کې به راشي خیال کې چولی دي چې مارم راشي وروره د شربت وکړه او بارې روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تږي شهیدان شي دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالون اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې چولی دي چې شربت وکړه او بارې روباسو ډولګی پیدا کا او چې حسنین تږي شهیدان شي دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو ته راشئ ځای به منګي در سره خدای د کولالانو اورېدلي په هغه ورځ د کولالانو منګي ډېر خرڅ نو راشي په قبرونو وته ورورې دا څه کوې دا زړې ښځې زمونږ دي دا څه کوې وایي بچیا سنین تږي شهیدان شي نو ته د عقل سترګې وخورې د عقل سترګې وخورې سنین تږي په کربلا کې شهیدان شوي او تو اوبه په سوړېدو کې اچې تږي هغې شهیدان شوي دي اوبه په خپل مړي اچې سر دې در پورې که کاڼی در پورې نښتی دی دا د خدای بندګه د دې داسې مثال دی لکه زه جومات کې ناست یم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي دي او صاحب وریجې دي پکې چرګم دی او مړه په رنګ رنګ څیزونه دي که نه او زه یې خورم او ته راشي چې ملا صاحب وګیم زه ورته یم ها موړ شوی
وای څنګه موړ شوم خپله خوله دا دان مړی منډې او ما ته وایي چې موړ شو موړ شوې تږی تی او ښه جام د اوبو ما وڅښلو او درته وایم چې تنده دې ماته شو نو ما ته به ته نه وایې چې په غبرګړون شو به تا وڅښلې او اواز کوې چې تنده ستا ماته شو دا مونږ کړي مونږ اول مونږ د ملا په رنګ کې د پیر په رنګ کې د میا په رنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ یو حکیمو چې دا ښځې به ولیدې او کور ته به راغې نو ښځې خو تاسو ګورئ کړ پاکستان ښځو سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ما ته وایي مولانا صاحب وګوره که نه اوس ملک کې دا سړک او دا ترقي وګوره ما ورته ویل خبره اوره سړک یې د پیرنګیانو وخت کې وې لعنت دی په هغه چای چې څوک به په پاکستان کې بله ترقي مني سوا د ښځو د ترقۍ نه ښځو ترقي کړې ده راشئ مازدیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډه او هر قسم غوا او میخه پکې ملاویږي بړوای موټر کې ناستي او ښځه په دکاندارانو سره انګتې اچۍ لګیایي هره بلا پکې ملایي راشئ صدر روډ باندې وګورئ کوچي بازار کې وګورئ کیسه خانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشئ انټرکان کې وګورئ نن دا وزیران چې چا پې پوزه نه پاکوله او په کور کې اوبه چاله نه شو ورکولی نن د هغه وزیرانو د لوړو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کېږي دا چا کړي دا مونږ کړي مونږ کړي نو حکیم به چې کور ته راغی او د ښځو حال به یې وکته ویل به مورې لعنت په ښځو امور به ویل بچیا بغیر زمانه ویل ګوره مورې مه کوه ویل بچیا څه یې کې زما په لمن مونځ کې ویل ښه یو طالب یې ورته مصلحتي کړ چې زما دا مور وتښتوه طالب به کور ته تلو راتلو مور ته یې ویل چې یاره ما سره نکاح نه تړي بوډۍ هغې ویل زه خو زړی یم ویلې خیر دی زه زړه په نکاح کوم ویل ښه ما وتښتوه بوډۍ تلی هم نه شوه په پچای کې کېنولې ده حکیم ته یې وی چې مور مې دې راضي کړه ویل ښه په پچای کې دې کېنولې خو په پلانۍ لار راشه زه به درته مخې له راځم لاندې پچای کې بوډۍ ناسته ده او پې د پاسې مالوچ ایښي چې حکیم والا راغی طالبه څه دي وایي جي مالوچ دي ته کېږده دا پچای او بوډۍ پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دې بیړه دی چې پچای کې خوا مالوچ یې ترې لرې کړې مور یې زیړې سترګې پکې نیولې دي ویلې مورې نالت په ښځو هغې ویل بچي اول په ما اول په ما نو عزیزانو ټول مرداري مونږ جوړه کړې اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي اسلام عشر راټولولو ته نه وایي اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوڅ کا زناکار سنګسار کا او شرابي په تورو ووهه په دې خبره پوهېږئ نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظه نه ده ښځه محفوظه نه ده ټیک شو ټول ملک غل دی پاکستان قانون وګوره قانون څه دی پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه سم کړي وړاندې شي پرچه چاک شوه اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیش شو څه چل شوی جي دې زنا کړې دې سړي او دې ښځې وایي په زور کا پر آزاد جنای پې راټوپ کې وایي جي پر آزاد زور چل دی هلک ته بوتلی وی وایي نه جي دی ما بوتلی و بیا باس پې وشي د وکیلانو صاحب دا بیلیبل دی بیلیبل یو نان بیلیبل دی وایي دا بیلیبل نان بیلیبل او بیلیبل دا قابل ضمانت ده بس زید دې دپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر رضا څوک زنا وکړي په پاکستان صادرات کې ماته د هغې سزا وښایي
هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وې اخبار کې م کتلي ښځې را مړاوې چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کېږي والله کم پرېږدم والله العظیم چې زما دا ژبه په خوله کې وي زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي دي دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم ما 22 کاله په دې صدر کې تېر کړي دي دلته امام هم تاسو ټولو ته پته دا نوتیه زما کور کلی دی دا جوخت اوسېږي 40 کاله د پاکستان وشو چې هندوان تلي دي هندوې او سیکړی تلي دي او د هغې دا پرکټی پاتې دي په 40 کاله کې زموږ د ښځو سودا ختمه نه شوه هره ورځ دا سودا لګي شاپینګ کوي هره په دې دوکانونو وګورئ ګرځي زه کله کله صدر ته راشم دلته دغه پسې راځمه دا جامې چې وینځي پې صرف دلته لږ ارزان دي زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده ګران صرف پسې راځم نو دوی را روانې داسې ایکې پارې بل دکان ایکې پارې ټوله ورځ به په دې دوکانونو ګرځي او باو پوښتنه به کوي اوس که چا ورته وایي چې رانی تو کې پاوې بیا به څه چلي ما نه کوټه کې چا تپوس ډیلي کې رانه چا تپوس وکړو وې څه حال دی ستاسو په ملک کې ما زمونږ ملک کې څه حال دی زمونږ ملک کې دا حال دی چې د ورځې کار نه کم سړی اوزګار شي مازدیګر چې کور ته لاړ شي نو میخه پرانیزي سرولو نه یې بوځي میخه څوک دی مال دا ښځې میخې دي که نه وای په ایمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبه یې ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا هغه لوبئ دڼدڼی لوبئ هغه ورځې ښځې ما پسې شوې ما ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواج و پرتوک د پاسه بیا دلاخه اچوله چې زما د پرتوک کپړه هم پردی سړی ونه ګوري غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سیند نه پورې وتې نو ده سره خپله ښځه هم وه پردی ټولې په شا کړې سیند نه یې پورې ایستې او دې خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه ما غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوته پردی ښځې چې د سیند نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغی ما لمدې سره کېناستو ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالې اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه وچه خو به هم عزیزانو دا مزاج د قوم داسې دی پرېږدم هم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جنکۍ دا ملک دی سیرت النبي جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه مور شي ړومبی کار یې دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار یې دی ښځې له چادري ورپسې دا ګوګشتو ورسره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که سوی بس تا څه کار دی ړومبی کار یې دی تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ورسره وي د کرکټ هلکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګوره دا د پاکستان جنکۍ هله و اسلام را روان دی کوم طرف نه را روان مال زه پوه د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا امبرسرای میخې چې دي دا په دې ملک کې اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مخته شي هغه ستا پلار هم پټ نه کړي
دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه که دا ستاسو زړې زړې ایرانی چادرو کې بار راو نه وتې نو ما نه دا ګیره کلکه دا ټلویزیون او دا ویسیارونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوئ 10 کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه وي دا به ډماني دا جینکۍ دې ته به بیا پښتنې نه وایي دا به بیا ډمې وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږوي که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه بالونه ګوري ما سره به لور ته به بیا لور چاته شیخ له ورکړي یا ګرینګنه دی ورکړي ستا پلار به ورکړي اب هغه شیخ هغوی چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه دی اوس خو ته وایم دلته کې یاره استاد یې څه وکړو دا ماشومان دي پردو کورونو ته تلم هم ټي وي پسې نو ما راشه خپل ورته ووایه تا خدای شر کیمه که پکوړی ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته تا اوس څه خبره ده دې وجې نه په ارام کښېنه آخرتونه نشته نه جنتونه شته لیونی غوندې بله ورځې د ثوابه ما ته راغی ما ته دا بجلي ګرمولی مالا و ویل په ارام کښېنه چغې ډېرې مه وه په ارام کښېنه شور دې جوړ کړی ټول ملک دې په سر راغستی جنت مې ټوکړې ټوکړې کړو او ایسته مې وغورځولو ما جنت مې ټوکړې کړو او ویل دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی